پنځمه سپاره 14 نمبر رکو سوره نساء 14 نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اے محبوب بیشک موږ دا کتاب ستا طرف ته په حق سره نازل کړی لتحکم بین الناس لپاره دې چې ته فیصلې وکړې خلکو ترمنځ بما اراک الله هغه چې الله تا ته ښیلي ولا تکن للخائنین خصیما او ته جګړې کوونکو طرفداري مه کوه واستغفر الله الله نه معافي غواړئ ان الله کان غفورا رحیما بېشکه الله بخونکی مهربان دی ولا تجادل عن الذین او ته مه ګرځېږه او خلکو طرف ته یختانون انفسهم کوم خلک چې خپل ځانونه خیانت ته اچوي ان الله بېشکه الله لا یحب نه خوښوي من کان خوانا اسیما هغه یو سړی چې دغاباز او ګنهګار وي یستخفون من الناس دا خلکو له خلکو نه پټېږي ولا یستخفون من الله او له الله نه نشي پټېدی وهو معهم او داسې حال چې الله دوی سره دی اذ یبیتون څه وخت چې دوی شپه تېروي ما لا یرضا عن القول الله ته د دوی هغه هر څه پته الله د دوی له دې خبرو نه راضي نه وکان الله بما یعملون محیطا او الله د دوی ټول کارونه په خپل ګیراو کې اخیستي ها انتم هؤلاء واورئ هغه تاسو جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې تاسو د دنیا په ژوند کې دوی له طرفه جګړې کوئ ومن یجادل الله عنهم یوم القیامه په دې ورځې باندې به بیا دوی له طرفه څوک جګړه کوي الله سره په ورځ د قیامت امن یکونو علیهم وکیلا یا به څوک دوی له طرفه وکیل وي ومن یعمل سوءا څوک چې د بدګړې عمل وکړي او یظلم نفسه یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي ثم یستغفر الله بیا الله نه بخښنه وغواړي یجد الله غفورا رحیما دوی به الله پیدا کړي ډېره توبه قبلونکی مهربان ومن یکسب اثما او څوک چې حاصل کړي ګناهونه فانما یکسبه علی نفسه دا د دې کسب آفت په دې په ځان باندې وکان الله علیما حکیما او الله علم حکمت وال دی ومن یکسب خطیئه او څوک چې راوړي خطاګانې او اسمن یا ګناهونه ثم یرمی به بریئا بیا غزارولو کې په بل چا باندې فقد احتمل بهتانا پس د اوچتولو کړو بوج د بهتان و اسم مبینا او ښکاره ګناه په اوچتولو سره